السلام علیکم ملګرو دا ویډیو وګورئ چې دا هغه خلک دي څوک چې د الله پاک په قدرتونو کې د الله پاک په پیداوار کې ګوتې وخیږي. الله پاک انسان ډیر ښکلی پیدا کړی دی خو بیا په دغه ښکلا کې د قدرت په دې کارونو کې چې کله یو انسان ګوتې وخي د هغې بیا دا حل وي. دا جنۍ تاسو له په سکرین باندې ښه دی په دې خپل مخ کې فیلر استعمال کوي. فیلر اصل کې یو انجکشن وي چې پای کې کم مټیریل کم دوی اچي د هغې خو ماله کمپلیټ علم نشته خو یو انجکشن دی په دې مخ کې ووخي نو دی چې د مخ دا کم ځایونه دننه وي نو هغه دی را بهر ګیره وي پړسوي په ځان څوک ننګیره چا را پړسولي چا یو ځای را پړسولي چا بل ځای را پړسولي نو دا مختلف دا کم دی باقاعده خپل سپیشلیسټ وي هغې نه د دې ټریټمنټ کېږي. یو قسم نه دا د الله پاک په فطرت کې د الله پاک په نیچر کې دی چینجز راولي دی له آرټیفیشل چینج ویلی شي. یو خو قدرتي چینج چې الله پاک خپل یو انسان بدل کړي ښکلا ورله ورکړي یا یو ښکلی انسان یې الله پاک هغه نه ښکلا واخلي نو دا هر څه د الله پاک په لاس کې دي. خو بیا یو انسان خپل ځان خشته کولو دپاره یو خو ګوره صفای ده چې د هغې باقاعده الله پاک هم ترغیب کړی ده. مونږ خوږ نبي هم د هغې په مختلف ځایونو کې ویلي صفای چې کوم دی نصف ایمان دی. بل صفای چې کوم دی الله پاک هم خوښوي او مسلمان چې کوم څوک مسلمان یا به خامخا صفای پسند وي اب خپل جسم خپل ځان همیشه صفا ساتي چې مسلمان وي. نو صفای اصل کې زمونږ د دین یو حصه ده نو یو خو صفای ده یو د خپل ځان خیال ساتل دی او یو داسې قسم کارونه چې کوم دي نو دی نه مطلب د دې ګناه ده. دا نه چې یو انسان به راپاسې به د خدای پاک وایي چې د ما راستلګړي خو دننه دي راشه زه دلته ویکسین لګوم چې دا لږ بهر روځي یا مخ مې دننه دی نو دې کې به زه ویکسین لګوم فیلر به ورله استعمال کړم چې دا بهر روځي رو پړسېږي. لکه ډېر اکثر هیروینو چې کومې وي اداکارانې نو هغوی داسې قسم خپل بیوټیشن یا خپل چې د هغوی کوم ښکلا وي په دې طریقو باندې زیاتوي نو نه دي پکار د الله پاک په دغه کې ګوتې نه دي وهل پکار د الله پاک په قدرتونو کې ګوتې نه دي وهل پکار. غټ اګزامپل تاسو په دې ویډیو کې وکتو چې د هغې هغه ټول مخ ښکلا یې خرابه کړې وه. د هغې چې کوم هغه فیلر و چې دلته به زور ورکړو ښکته به لاړو یو قسم له لیکویډ غوندې دی مطلب یو طرف له چې زور ورکړي نو بل ځي له وتښتي بل ځي کې چې زور ورکړي نو بل ځي له راوتښتي. نو دې حوالې سره د ستاسو څه خیال دی مطلب ستاسو په علاقه کې داسې څوک یار دوست چې هغوی هم داسې کړي څوک یار دوست داسې لرئ چې یو هم د دې شوقیان وي نو له دا ویډیو هغوی له پکې مینشن کوي کمنټ کې مینشن کوي هغوی له ورولېږئ چې دا قدرتي ښکلا چې کوم نه ده الله پاک انسان ته چې کوم ورکړي د دې خپله مزه خو بیا که ته وایې چې نه زه ځان له انجکشن وخم دا مخ مې کمزوری دی چې رو پړسېږي یا دا مخ مې را پړسېدلی چې دی واپس کینی نو د دې غورې مزه نه وي. داسې ټایم دپاره یو ورځ نیمه به ته ښه ښکاره شي خو هغې نه پس به د دغه حل وي کوم چې تاسو په دې ویډیو کې وکتو. نو زما د ویډیو شیر کولو مقصد صرف دا و چې موږ له پکار دی چې 15 وخته مونځ اودس څوک کوي اودس چارهدام هر ټایم کوي کم سړی چې په اودس کې اوسېږي نو د هغه مخکې به اټومیټیکلی الله پاک نور راولي چې کم سړی صفا وي هغه به هر ټایم د هغه مخکې به الله پاک نور ورچوي خامخا. نو په دې سیزونو باندې یو سړی کریم استعمالوي نو کریم چې کوم وي هغه صرف د نکار دپاره وي لکه اوس خلک وایي ته کریم استعمالوي ځان خشته کولو دپاره نو کریم انسان خشته کوي نه صرف سپینی یې وایټنس ورله راولي په مخ کې یا ورله نکار په مخ کې راولي خو د مخ حلیه ورله نه چینج کوي چې خشتې کړي. یو کس که بدرنګ وي که نه او هغه له ته کریم لګې بدرنګ څوک هم نشته الله پاک وایي چې ما ټول انسانان ښکلي پیدا کړي دي او چې څوک وایي چې دا فلانې بدرنګ دی نو لاړ دی چې د هغه د مور پلار نه تپوس وکړي چې هغه له د خپل زوی څومره ښایسته وي. خیر دا په دې ویډیو کې هم اپډیټ شو د دې حوالې سره ستاسو سره یې ده کمنټ لازمي وکړئ.